تلطف د پارا دے اصل کیا قومی دے انکم ظلمتم انفسکم بیشک جرم کے پزان خلوبانے پس سرا باتخاذکم العجل الہن بیا مفعول ثانی محذوف دے پنول استاسخیل را الہ فتوبوا الى بارئکم توبو باس اقبل خالق تا فقتل انفسکم دا وقت توبہ سوا قتل دا نفسو ذالکم خیر لکم دا منزغر استاسو دا پارا عند بارئکم پنی دا خالق استاسو بیا دیو لگی دو کی ناستل چکم مجرمانو او بری خلق چکمو اگه چکم دینو توی واغستلی او تور وریت راغللا او دی که قتل شروع شو ساعت سان خدای تا سوال کی آره البقیع بقیع دا باقی مزبرید بایرگا ختم شو مسورت پورتا شوا چکم قداغی توبا هم قبول شوا سوک پاغیم توبا قبول شوا دا اللہ پا دیبانی بے احسانو کم ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم اللہ جو کا پتاب پا قبول توبی سرا انہو التواب الرحیم بے شک اللہ دیر قبلون کے توبے دے اور رحم کون کرے دا بل انعام اللہ تعالیٰ پا دیبانی ہوکا اس بیا اللہ تعالیٰ دا دی بل انا فرمانی ذکر کئی چت احسان را دی مقابلہ کے ساعت کئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ او واقعات تاسویل اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنک حتی نلاجن کم مفد سر تلیو دا تورات احکام ووریدل والمن تصدیق نکو تردی چی من خدا جہرتنو وینو سرگندی وینو فاخذتکم الصاعقتو انہی تاسو لر تندر اسمانی تندر پر آگئے وانتم تنظرون او تاسو قتل بس مرشو پا دی وقت دین ازنی خلق دا معلومی معتزلہ چی دا خدای لیدل نکیگی جنت کی لیدل نشتا یو خدا دا چی دی لیدل طلبو کو دا دے تندر پر آگئے نو کدا ممکن امرو ممکن شی سوال کول دا خمانه ندی بل دادا چی دا ضرورت طریقہ خدا دا چرائی با پا مکان کی مرئی با پا مکان کی نہ بڑیر قریبی نہ بڑیر بعیدی دا شعائب سرے و اوزی احاطبو کی پا مبصر بانی بیا بطر منعقد شی دا طول خواد دا جسمانیاتو دی اللہ دا جسمنا دا جسمانیتنا چکم لے منزہ دے دا دا غی دلیل دے آل شرعوی چا آیاتونا احادیث دا پدی بانے دال دی اجماع دا امت پدی بانے دال دا چا اللہ بلی دیشی وجوہ یوم نادرۃ الی ربها ناظرہ بخون بئی بازی بدغتر و تازہ رب طبقتن کی قرآن نم دا معلومی گی حدیث کی مراغلی دی انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدری تاول بردا سے بے تکلف ہوئی نے لکس پو میں چھ پخپلو کونو کی بلا تکلف دانی چلری شماتا نخکاری ڈڑی تشا مانا دی پٹکڑی دا دی کی ضرورت نشتا اللہ بدغ سے بلا تکلف داوی نے پاچے دا مسئلہ چی دی که خورائی پا مکان کی مری پا مکان کی اگا خواج دی جسمانیاتو داغی علماء جواب کی فیرا لا فی مکانن ولا فی چدینو ولا فی مکانن ولا بحات شعائن دا بلی دیشی بی شعاع احاتے نہ پا مکان کی اگی کی دا مکان با ضرورت نہیں پا جنت کی بے مثالا او بلید شی زمال آلا بے مثال لیدل امدادی کہ اغبا دا دنیا دلیدو پشان نہیں دا معتزلو دا غی پا دی وہم کی قیاس دا غائب پا شاہد بانی دا مرکوز دے دنیا کی جسوین نخام اغبا جسمی او اغبا قریبی نبڑیر بعیدی حاتب پی شعا کئی دا اللہ رتم دی پا دی بانی قیاس کئی حالانکہ دا چی دے قیاس مال فارق دے کنو اللہ تعالیٰ فرمائی ثم بعثناکم من بعد موتکم پس تاغینا ما تاسو جم دک رہے پس تمرتاتونا دا مرد نیٹے نو دا نیٹے مرنا پس بیا جن نشترے بیا باپس کی گنا دا دا امتحان او دا چکم دینو دیو تنبیہ دا پارا مرگو نو موسیٰ سے خدایا سرکردہ خلق را سر آگریو ونی اصف محبت گمان دی وہی بس سرکردہ خلق بود لال دے ختم کل اللہ دی بیا جم دکر ثم بعثناکم بیا ما تاسو جم دکر لے پس تمن من بعد موتکم پد مرتاتنا لعلکم تشکرون
دې د پاتې تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو دا بل نعم الله تعالی ذکر کوي وظللنا علیکم الغمام واجهتی کی دی رو دا پلکونو بنی اسرائیلو التنه د خیمو تنظیم کیدو نه چتونی دومره چې دی دلان نه ناسوي نه چې کوم دینو آبادیو التکی التدیبانی الله وریز دا ور باندې سایه کلا بیا د شپې بو تباقیده قدرتی رڼا کېدله بل ور پسیم د بجلی نه راته د ټول تلکونو بنی سلوتا ارنا و باقاعده کراټ چې بلیږي ټول لکونو پر راکو دام الله تعالی مفت دی تور کولا من او سلوا تیرے سمانا او ترنجبین تیار خلاق مولا راته د یو کانی د مثال سامنے دول شریم دی تجاری چلے داغیم دی پس سبل نه راته ټول مفت کارو خوراک مفت سکاک مفت رڼا مفتا جامیم دړي دین کني ودیتی کو دی کافی مدت یې را کړوا جامو زوال په کومرا تخیر نوالم دراته صابون ته به اجازه نو دوباره درځي ته اجازه جامې له جوړی کی ټول کار دی مفت او مفتو بیا فارسی باندې کړ چې مفرات چګو چې مفکار هغه ته بیا سوی دی سره داغه قدر چرته وکړه وې دلته کې سوکراغلو د فارسی باندې د وطن نه د چامټې پټه کړی و زمونږ د خلقو دا قاعده ده چې غل اونیسی مخ ولا تور کی په خربانی سور کی دمله ډول کې ور کی او واړو له ور پسی وی غل دې چراغ دا تماشه ولیدا واپس چلاړو نو صفت کی وای پیشور عجب ملکست میټای خوردن مفت و سواری خر مفت و روسیا کردن مفت و شور کو دکان مفت و دم دم کردن مفت عجبو تنت تلیو مټی پکې وړ د سپېسي خونه ور کړی مټی باندې خو د غلا مټی خړلی و او د خرڅ لی مفتوا چې کرایه خو ته نه ناغه سجرا دي تدبیه ما 2 روپیا ورکا دا پکوم نو او مختورولم پکې وای د دیم سپېسي نو ور کړی او د وړو شور پکې میړاو او د دم ډول کې پکې میړاو و دم دم کاردان مفت ارس مفتو دی تم دا شی مفت ملا شو نو بعد چې شی مفت ملاو شي نو داغه خسري سره بیا قدر نه کنا وې مفرات چګوف کنا سړی چې کوم دې مزدوری کړو ټاټکې د درې چلولو به بوټان غستیو د پلار او د شالو تقیمتي پاتې شو لار کې ناز دې دا بوټانو نه دوړي په د شاله باندې سنډي او خيار سره لکزان چې واخله پیراغه لکه دا څه کوي قیمتي صادر دی او د 15 پګرو بوټان په پاکه وی دارا تر پلان نه پاتې شه د پدی باندې ما ټاټکې چلولې دي هغه مفمل او شوې دي ادي باندې مهنت کړې دي دي تم شعر سره مهنت رڼا مفتوا خوراک مفتو سکاک مفتو جامه مفتوا ټول نظام مفتو بدی هغه سره قدر چې کم چرته بیا دي نافرمان چې کوم دي داو کلا الله فرمایل ورتا وظللنا علیکم الغمامه سایکل ما پتا زمانی وریض وان لعلک مل والسلوا نالکو ما پتا زمان من ترنجبین دا خوګلول شی د اکثر دیونو دی پساریانو سروي او سلوا تیر سمانا مردان په شکل مارغانو تیار خوراک بول راته وقلنا لكم استاسو مشرانو تماویلیو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورے تاسو د پاکو حلالو اگر ما تدریج درکړی دی دی سجلو کو فضل او دی ته حکم داو ذخیره کوي به ما بل وخت وای نه پری دی دی بولګیدل بل وخت وای پکې پری خود بس خان شو نو دینا فرمانیو کلا فظلمو ودخرو دی ظلم کو او شیخ خزانه کو بل وخت د پارا نو الله تعالی په دی باندې وبال الله واستو الله تعالی فرمایي وما ظلمونا دی پمو ظلم نو کړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون دی په خپل ځان باندې ظلم دا وکړو دا بیا الله تعالی د دې بل نافرمانی ذکر کوي دیته حکم وشو دی المغلا دی پیر سوانا او ترنجبین دی را لړو
لنا دائم واحد یو تو باندې مونږ گزار نشو کولی که خوراکي همیشه چرګان چې هغې نه هم د سړي رچ کم دی نو دا ستړی شي همیشه پلاو نه مړه تنګ شي وی مونږ یو خوراک باندې صبر نه کوو مونږ له پکار دي نسکو او مولای او ټیپرو او سبزی دارا له پکار دي الله تیزه دي کلی ته ورشه کلی یا بیت المقدس یا اریحاوا یا الیاوا خو یو کلی وو هغه وخت ما وویل دوی ته ادخلوا هذه القريه استاذ مشرانو ته مې وویل داخل شه دي کلی ته دلته کارای او ریبای چې سمو خوخیا کارای فکلوا منها خورای لدی کلینا حیث شئتم کم نے چستاس ارادی سمو ارادی رغدن رزق واسعا وادخلوا البابا داخل شه دروازې د دې خارته سجدن پسجده کون کی معنی ان سجدت انحناء دا جزای په شکل داخل شه وقولوا اوای تاسو مسئلتنا حتتن زنگ سوال داری چې موږ گناهونه کم کی نغفر لكم خطاياكم بخوبتا او بخوتا تخطا استاسو وسنزيد المحسنين جاتے بو کو احسان کو ان کو سرا دلته کی دارال لو داخل چې د سجدان سجدی په شکل داخلي در خو کې دی نشي مراد نه سجده د انحناء مراد ده تواضعانه شکل باندې دلته حتتن مفرد دی مقوله د قول جمله دلته مبتدا محذوفه ده مسألتنا حتتن زمو مسئله چکم دا سوال دا دی ان تحط عنا ذنوبنا موږ نه ګناهونه کم کې چې دا تاسو وایي ګناهونه ته معاف کم زیاته به موږ احسان کوونکو سره دی بیان فرمانیو کلا دلته احسان الته اساءت فبدل الذي ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدل کسانو چې ظلم کړو وقالوا قول غير قيل لهم دې د پر عامل محذوف دی قولو که یو قول غیر دین دی ویلی شو دی تو ویلی شو حتتن دی دا حتتن نا حنتتن جوڑ که حنتتن فی شارتن غنم غاڑو پا جوالونو کے غنم غاڑو پا بوجو کے دا قولی مخالفتو سنی رائستوی او تو خیدل دا تے پاستا ہو بانے دا فعلی مخالفت چو زدیانو ام قولی مخالفت ام فعلی مخالفت اللہ ما سوکل فانزلنا الذين ظلموا نازل کما پاکستانو چې ظالمانو رجزا من السماء عذاب د اسمان نا طاعون پر راغه بما كانوا يفسقون دی فسق کو بیا په د الله عذاب چې کوم دی مسلط شنو دا دل تراغه حتتن دی پکې نون سوا که حنتتن وي هغه ابن تیمیه په شاعرو چې دا انکار کوي وای دی وای چې الرحمن علی العرش استوا نو استوا نه مراد استولا دی لام سره مراد دی وای لام العشائره قانون اليهودي یهودانو په حتتون کو نن سیوا کړو او شاعرو په کلام سیوا کړو استوا نه استولا جوړ کړ لام نه سیوا کړي ای خودی د پاره دا وای چې استوا جسمانی چې کوم دا اللہ دشان سردہ نشیرات دے نو دی مناسب تعویل دے امام مالک سے ہم نے تپوس کی شروع رحمان سوا متعلق فأطرق ساعتن یو ساعت سرکتک وخذور حضا او خلق رالنا اب یہ سرپور تک الاستواء معلوم استواء معلوم دا والکیفیت مجہولت کیفیت مجہول دے والایمان به واجب ایمان پہ واجب دے والسؤال عنہ بدعت سوالین بدعت تے آخران مبتئمن ابا سیدہ بدعت چیز مالی جماعت تا دامائی اغا سوال تعنتو دا استرشاد سوال نو مامی اغیبانی پوچھو وہ پدیک جزم دے چی دا استواء جسمانی ندا مجسمہ چکم دی اغیوی دا جسمانی استواء دا آل حق وینا ورب الفوق فوق العرش ولب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي صاحب دا مالی آقا سی والوی چې رب دا عرش فوق دا عرش ندے بید وصف دا تمکننا بید وصف اتصالنا ای خداوی چې یقعد على العرش ويقعده پا عرش بکینی او خیتر درگزے خی پیم نبی سامزان سرکینی اگئی خود دی چکم دے دا قائل دی
مجسمه دا الله له جسمیت نه منزه دی دا عقیده غلط عقیده ده خدای د پاره جسم نشته دی دین جسم نه جوهر دی نه عرض نه مصور دی زمانه چې گردشکان دي نه تیریږي په دبان دی دا ټول د عقاید بیان دی کنه دا عمر کو شروع کیږي د سوره بقره نه د دې رکو ما قبل سرا داربت مناسبت ته کان ما قبل بیان الانعامات علی بنی اسرائیل و بیان کفرانهم مخک بیان د انعامات بنی اسرائیل او بیان د کفران د دیو د انعامات او نا اذن کذالک او دلتوم دارنګ لدی دلتوم د دی باندې انعامات دي او د دینا فرمانه او سرکشی دي الله تر طرف رحم دی او عطا ده دی طرف جرم دی او خطا ده الله الله زین طرف جرم او خطا الله الله ځان طرف رحم او عطا طرف رحم او عطا ده دی تر جرم دی او چې کم دی خطا ده دا کومه قبل سره د دې ربط او مناسبت شه د دې رکو خلاصہ بیان عدم فوزهم فی الحیات المصریه بیان د عدم کامیابی د دې دی په خاری په جون کې ماتمه کې درې قسمه جون دی قروی بدوی مصری درې اور جون کا مخ کې داغه ناکامی ذکر شو اوس د مصری جون داغه د ناکامی ذکر فرمایي والحاصل انهم ما فازوا فی قسم من الحیات حاصل لیتی دی په یو قسم د جون کې کامیاب نشو لا فی الحیات المصریه ولا فی القرویه ولا فی البدویه یو کې کامیاب چې کم دی دانشو دا د دې رکوع چې کم دانو دا خلاصه ده ذکر صلی الله فرمایي وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ هغه واقعات کا طلب سے رائبایو کو موسی سام د خپل قوم د پاره ازعتشو کله دی تنگ شو فتیه پوادی تیه کې اخو کافی زمانہ وا فقلنا اضرب بعصاك الحجر مور تو ویلو او په دې امسا باندې کانی مراد د کانی هغه خاص کانی چې موسی سام سره یا مطلق کانی د کانی د پاره چې کم نه نو سرور طرف وي دا چې لکه د خخت په شکل شي کېږي دا طرف دے دا دے شمالی جنوبی شرقی او غربی هر یو دری چینی جاری شولې بنی سالو په چینی کار نکو جموله غن چینی پکار دي نو دولس چینی دی د پاره جاری شولې دام د الله له انعامو پدی بانی ادم د موسی صاحب چې کوم نه معجزه وا فقلنا مور توول اضرب بعصاك الحجر وها پخپل امسا سره کانه فضربه د کانه پامساو چې وای واه فن فجرت من حسنت عشرت عینا جاری شول دی کانینا دولس چینی د هر طرف نه درې چینی نو سلور طرفنا دولس چینی جاری شولې قد علم كل ناس مشربهم علم هر خلق پخپل مشرب پدې د ارچا تخپل خپل چینا دا معلومه وا وقلنا لآبائكم تاسو باندې کولو تماویلو کلو خورای تیرے سمانا ترنجبین وشربو او سکای تاسو د دیوبود چنونا میرے اللہ در رزقنا ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دے پدمکہ کے فساد کون کی پنا فرمانے د خالق سرا مفسدی حال موقعہ دے د لا تاسو مانوم لا تفسدو دے او مفسدینم ذکر شو دی توی حال موقعہ دو قسم آئے منتقلہ دے جو موقعہ دے کرم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دا بل نافرمانی د دې ذکر کړي او دا الله بل نعم په دې ذکر کړي هغه واقعات کا جو ول تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد هرګي صبر نکو په طعام واحد باندې دا خو یو طعام نو دو تیر سماناو او ترنجبینو مراد نه نوع واحد ده علی نوع واحد په یو نوع باندې مانا دائم غیر متبدلین کہ بس ہمیشہ خوراک دے تیرے سمانا دے اور ترنجبین دے اور متبدل نہ دے منگ پدی صبر نکو فدع لنا ربکا منگ لعبر رب سا یخرج لنا چوبا سی منگ دا پارا مما تنبت الارض
دا غنه چې زرغونی زمکا زمکا خو نه زرغونی الله زرغونی خو زمکا محل د انبات لپاره نو دی وجنا دا مجاز عقلی شو نسبت انبات مکه ته شو لکه انب تربیه البقره کله نسبت ربی ته شي من بقلها دا سبزه د دینا وقصائها د ترونا وفومها د وګینا وعدسها د نسکنا وبصرها د پیازنا دا د دنیا نعمتونه دی خو پیاز مولی او ټیپر دا دی د دې ارزو لرله خالا الله تو فرمایل اتسو الذي هو ادنى بالذي هو خير تاسو بدل کې اخلاق شي چې ادنا دی په هغه کې غوړه دی تر سمانات ترنجبین پرېګ دی او دا چې تاسو غواړئ دا خو تاسو نه پویدا الله تعالی او تو فرمایل اهبتو مصر چې ګل دی په مسیرو وای کوڅ یو مصر ته امصارونه یا یو خاص خار مراد دی یو مصر دان سارونه فإن لكم ما سألتم تا د پاره تاسو سوال کوی داغي هغه د چې زمکه کنه او چې خمو خوخي ک دا تریم خوخي ک وګم خوخي ک نسب خوخي ک پیاز مو خوخي بس هغه کرای غبري به بس وضربت عليهم الذلة مقرب دی باندې ذلت دا د دې پر پشان د ټاپی شو لکه مهر چې پیوشي باندې ولګي والمسکنت او مسکنت کدا مالدار شوم د دې د طبيعت کې باغه مسکنت او ذلت دا پروتي وباو بغضب من الله یا په غضب د الله سره څوک د غضب معنا دا کوي حرمان د حکومت نه چې دې کې به حاکم بني بادشاہ بني خلق په سوال کوي دا د يهود فلسطین باندې باندې جوړ کړل انګريزان اومنلا نور ملکونو باندې اومنلا او مفسرینو چې دا حرمان د حکومت نه ای مطلق حرمان د حکومت نه یادي فلا ترى فيهم ملكا ضابطا مستقلا پدې کې به ضابط او مستقل بادشاہ نمومي التک فلسطین کې دی د امریکا د برتانی په خپلوړ دی ای تلاس پورته کی بیا د خپل حکومت چې کوم دی دا ټینګ نه الته الا بحبل من الناس حبل من الناس استثناء بكم چې کوم دی دا راغلی ده کنه وباو بغضب من الله ذلك دا مذکورو بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دې چې دی به کفر کو د خدای په آیاتونو باندې یو نقصان داو وقتل النبیین بغیر حق ویل به پیغمبران به قتلهم کو بیا به خپل سودا غانی بازار کې خرصولي دا به وینا چې دا موږ څه کړی دي ذالک بما عصوا وكانوا دا به الحق بیان د واقع دی احترام بل پیغمبر قتل همیشه برنا حق دا نه چې دوه قسمه دي یو برنا حق دی او په حق دی دا بیان د واقع دی قید احترازی نه دی زاری ما عصوا وكانوا يعتدون دا ځکه عصيان کو نافرمانی کولا او د تجاوز کو د حق نه کړه دا اتم رکو شروع کیږي سوما رکو دا اتم رکو شروع کیږي د سوره بقره نه د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې شناید يهودو بیان شو دلته هم شناید بیانېږي په يهودو کې درې قسمه کمزوري وي یو عملی کمزوری یو علمی کمزوری یو اخلاقی کمزوری دی په اخلاقو کوم ډېر پریوتو دی په عمل کوم ډېر پریوتو دی په علم کوم ډېر پریوتو فکأنه مجموع الفواحش دا د فواحش مجموعه او دا چې کوم دی د څومره فواحش بدکارای او چې کوم نه نو منکرات اپ دې کې او ځای شیو دا د دې ما قبل سره ربط او ما قبل سرا د دې چې کوم دې دا مناسبت د رکوع خلاصہ بیان الامراض الثلاثه لليهود بیان د درو مرزونو دی د پار د يهوديان هغه سدي من التولي عن الحق یو د حق نه روګردانی دا یو دا وعمل الحيل بل عمل د هیلو دی دعا والتعمق بل تعمق دے پا سوالونو کی حیث شددوا علی انفسهم فشد اللہ علیہم دی پزان سختی کولا نو اللہ ہم پہ سختی کرنو
وہ بیان معیار نجات او چدے کل الملل بیان د معیار د نجات د کل ملل دے ملل بپس خلاصیږي د معیار تعالی په خپل ذکر کوي وان من لم يشكر على العطاء نو وقع في التعب والشقاء سوک چې الله د انعام قدر نکي د په مشقت کې په بلیاتو کې په مصیبتونو کې په دې کې بغیر افطار شي دا د دې رکوع خلاصه ده الله فرمایي ان الذين امنوا آسان چې ایمان راوړل دي په ظاهر کې لکه منافقان شو والذین هادو اکسان چې يهوديان دي والنصارى ونصارى دي والصابئين صابئین یو فرقه یا خودی عبادت کو چې کم دینو د ملائکو یا عبادت د سور کو دي تصابین زکوي لانهم سبوا من دین الى دین دی میلانو ک دیو دین بل دین تا سبی تم سبی زکوي یمیل الى کل احد دے ہر چاہتا میلان کی زکو تسبی ہوئی کنا سبا یسبو مانا مال یمیلو کنا رئیت صبیا على قصير فقلت ما اسمك فقال لولو فقلت ليلي فقال لا لا یو ورکوټه مولې په مانه باندې فقلت ما اسمك مې نوم دې سره قال لولو نوم مل غلردا فقلت ليلي ادن لي نزدې شما تعالی قال لا 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 ادن نزدې کېم دوه پر مدخول دا محذوف ته کنه ان الذين امنوا اگسان چې ایمان راوړل دي والذین هادو اگسان چې يهوديان دي دي يهود ځکه وای یا خودي ونج دي مشر يهودا نو داغي نسل دي يهود ورته وای یا دي چې کوم نه راځي شو د عبادت تسخيره توبه استوا نو يهوديان تزکوي والنصارى او نصارى یا خلدي وجنا چې دیو قره کې اوس اول کې ناصره قروا ذکر تنصارا ہوئی یا عیسیٰ صاحب من انصاری للہ انصار دما سوک دے اللہ تا قال نحن انصار اللہ من دا اللہ دی امدادیان دانا صابئین من آمن باللہ چاہیے با اللہ بانیم وہ کتاب یو پا کتاب دا اللہ بانیم والیوم الآخر پر آخر بانیم وعمل صالحا او عمل کی صالح دل طبیعت ایمان نرستو اللہ عمل صالح ذکر کو او عطب صورت روڑو چې دا معلومه شي عمل جز د ایمان نه ده لکه موته خوارج چوي فلهم اجرهم عند ربهم بشکا دوی د پر اجر ده او پنځ د رب د دی باندې دا وتانه حقتا سویلی چې کوم ده کې دا اسم یا مبتدا متنوی معنا د شرط درا دخول لفاظ جزئی په خبر کې راځي دلته ان راغه ورپسې اسم ده دی که مانا د جزایت او د شرطیت تا دغه سبب شو د پار د اجر د عمل صالح او ایمان په آخرت باندې دی له اجر په نظر رب دی باندې ولا خوف علیهم نبی رب دی باندې په فوت د ما مزا کې ان باغم جنی دی په استقبال کې کنه واذا خدنا میثاقکم دا بلا واقع الله ذکر کوي او د دې بیا سرکشي ذکر کوي هغه واقعات کا ارست الله وعد استاسو ورفعنا فوقكم الطور پورتکم استاسو نه پوس کو هی تور د سره چې کوم مفتلو اچ تورات احکام اوریدو وی دا ډیر صح احکام نیمګ نشو منلې بس هغه د غر ور باندې پورته شو چې غر پورته شو دی پسیده باندې پریوتو په یو سترګه به غر ته قتل چې غر باندې را پرینوږي بل ترته لګو اوس يهودو کې دا طریقه ده چې سجده کوي په یو طرف بګوري یو غاړه به لګولي او بل غاړه باندې بګوري دغه غر په پورته شو باج خلق کوئی دا تخیلو دا وهمو ځکه چې دا خو د رزقان مسله ده غر پرته برکم دې کې چې امدا ټینګيږي معمولی دانه د غنمو غنه ټینګيږي نو غر بسنګ ټینګ شي دا دغه چې کوم دي د غر ټینګېدل د غر پورته کېدل دا خو خارق العادت کارو خوارق چې کوم دي هغه د عادت ته پر سیرون کی وی دینت مفزیق بان اختلاع من اصله
د ویخ نه دی پورته شو دا توهم نو خیال نو جنگ باندې غرګنی بارا دی حقیقتا غر په دی باندې اوچت شو غر په دی بارا شو معجزات چې خو ټول ما فوق الفطرتی هغه ته دی شوی دی بل نوم ده کنه دا چې کوم د خوارقو نه انکار کوي د عادت د خلاف کار وای نه کیږي نیچر اصل کې نیچر وای فطرت تا طبیعت تا چې کوم شی د طبیعت نه خلافي هغه دین مني نیچر چې کوم د معجزاتو نه د کراماتو نه هغه نه دی انکار کوي معجزات او کرامات ټول د نیچر نه خلاف دي ما فوق الفطرت دي ما فوق الاسباب دي کنه او بچځه په دې ودريږي دام د نیچر نه خلاف تا شی په بو کې ډوبوا لمدي کې نه دام د نیچر نه خلاف دا غړ پورته ټینګېدل دام د نیچر نه خلاف تا کنه معجزات ټول داسې دي وقلنا ما ولستاس مشرانو تا خذوا ما اتيناكم بقوه اولي تات ما درکړي بقوه په قوت سره واذكروا ما فيه یاد کې هغه جدي کړي بالعمل بما فيه په دې کې چې باندې عمل وکړي لعلكم تتقون دې په چې تاسو ځان وساتئ عذابنا تتقون من العذاب ومن جهنم ثم توليتم دا د یوم مرض ذکر شو پد تاسو اعراض کو ان بعد ذلك فضل دینا فلو فضل علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کفضل الله پتا سنوي اور رحمت دا الله نوي تاسو د انکاران وای لیکن فضل الله موجود دی اور رحمت موجود دی تاسو د انکاران نشئ دا قیاس استثنائی چې کوم دی هغه ته اشاره وکړم ولقد انتم الذين اعتدوا منكم في السبت بلنا فرمانی د دې ذکر کوي تاکي سره عالم وای تاسو کسانو چې تیاور کو د تاسو سره پلرو نکونو نه جوړ کړي او چې کله خالی روزي نو دراوت آزاد کړي دا مین برادي حوض کې بپریوزي چې هو ډک شي مین و تراشي بیا راو بند کړي بل رد بیا نشه تاسو خو کار نه کو نو مخونډوا چولا نو دام کې خود نو جالو غردو نو بل سوکل دا د ناراو د پاره هیلا شیطان دی ته خو لګا الله تعالی دا غي متعلق فرمایي عالمانه تاسو اګه چاوري کړ تاسو نه صد پلرونو پختا در خالق فقلنا لهم چکل دی دا شی شروع کو دا خار درې ډلې شو یو ډلا غوا چې هغه په دی باندې انکار وکړو چې مخ وای دا کار او بل خدا کون کی د ښکارو درې منډلا هغه چې کوم د غیر جانبدار وا هغه ور باندې سپرواو نه لرانه من کولاو نه کو دا کار و چې کله عذاب راتو نو دغه چې کوم من کون کې هغه د عذاب نه خلاص شو او دغه چې کوم دا چا دا کار کړو هغه مسخ پراغه فکونو خطر خاسئین شادوگان تی نجور شو ابن عباس سے بوائی چدن پوک جما فالت ساکتتو یہ ساکتی سوکل کل شاگرد مصالحت یہ اور کی اکرمہ سے برتوائی کہ معلومی تدیم خلاص شوی دی ولی عقیدی قوم طویل لمتن قوم لا مهلکوم و معظمون ولی دی قوم تتاسو تبلیغ کوئی کہ خدا عذابون کے ہلاکون کے دے دی خو پس انکار کرے دے کنا وی حتی ابن عباس خوشحال شو وی نجت ساکتتو ساکتو خلاص شوا او دی شاگل لے پینام کو جوڑا جامی ورکلی دا دے امتحان کے تک کامیاب شلی نو انعامی والا ورکل جوڑا جامی والا ورکلی دا جامی ورکول پینام کی دامیو طریقہ چکم دے دا دمخ کے نرا روانا دا اللہ تعالیٰ فرمائی فقلنا لهم ما دیتا ہوئے تاسو مشرانو تا کونو قردتن خاسئین شیطاسو شادوگان زلیلان دی فکانوها امر دا پارا دا تکوین دے بس شادوگان شو دی خلق والا دیوال پا منس کے والے دلیکلے والا جدا کرو تا ترمون خادی پاتی علیک سلیک در سر پاتی سار چی گوری سکراؤنو تل چی گوری شادوگان دی
سترګو نه اوخ کی چې کوم دی بهیږي په خوره پویږي او جو به غړي کی نه دروځي پوری وو بیا مړ شو د ممسوخ د پر نسل نه حدیث درې ورځې به ممسوخ باقی وو او بیا به مسقید دا اوس خندیان شادوغان دا مستقل نسل دی دا ممسوخ چې کوم دی دانه دي بعضی خلق شادوغان خنزیران دار پدنګلو کې اوس ګرځي دا شادوغان خنزیران نو دا مستقل نسل دی جدا کنا فجعلناها وګرځو ما دی عقوبت لرا نکالا عبرت لما بین یده د پار د هغه خوراو چې دی مخ کیو خریبو دیتا ما خل چم دی لریو کنيز دیو ک لریو دا دنیا کې مشهور واقع شو چې دغه سی بدی باندې مسخ راغې او شادوغان ته نه جوړ شو نو وموت للمتقین او وعد پار د متقینون دیتا وعد ویل شي د وعد الله قران ته موعد ویلی دي یا الناس قد جاءكم موت من ربكم تا وعد جانب دربنا واسطوي تلين القلوب رون نرمول والتدميع العيون سترګي نمنا کې کول والتزيد عن الدنيا دنیا نه برغبتی پیدا کول والترغيب الى الاخره او میرا پیدا کول اخرت دي ته وي واز کې بس ضرور خبري اوس د چا کوم واز خوخي چې خې ټوکې پکې کسرقت د چا پړ کې باقی غومتي نه لړشي دغه واز خلق چې کوم دی نه خوخي د پیغمبر علیه السلام ولکو دل 50000 مرفوع احادیث پدې کې اوسو خبرې د خطبه ته راغلي دي هغه هم د واقع سره مطابق د به سام ته بډای رااله په خدای ته سوالو کې جما جنت ته داخله شي د ان العجائز لا يدخلن الجنه د بډیګان جنت ته نه دي خپشوا پتا ایمان وړه بډیان جنت ته نه دي نبه آیات ته الله ان انشاءنا انشاءا فجعلنا ابکارا غربا من بدا بډیګان ځوانان کو نو عمر به کو بډې په صفت د